الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سورة بني إسرائيل شروع پاگی کی سلور خبری د صورت خلاصه وا چې کم خلق دغه خبرې په دنیا کې په خپل عمل کې راولي او عمل وکړي الله جل شانه به دغه خلقو د عذاب په دنیا کې ورکړي. پاگی یو شرک مستمر رو چې کم خلق همیشه لپاره شرک کوي او دویم هغه چې هغه انکار د توحید نه کوي. پاغي باندې دعوه ذکر کړه ورسته وبسي دلایل ذکر کړل بیا ترغیب د قران ترغیب ورکو قران دا بیا ورسته پاغي باندې دلیل عقلی ذکر کو ورسته داغینه بیا تخفیف اخروی ذکر کو او بیا داغینه ورسته یو عام قانون ذکر کو پرون بتیر شوی آیت کې او بیا یو اعتراض او داغی جواب او تخفیف دنیاوی ذکر کړو. نن بشارت ذکر کړي ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. سوک چې غواړي آخرت او کوشش کوي هغه لره کوشش داغي مناسب وهو مؤمن او د مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. نو دا خلق د دوی کوشش قبول کړي شوی دی. نو بدی کې بشارت ورکي هغه خلکو د چاغوي د آخرت د لپاره کوشش کوي. نو بیا مفسرین ذکر کړی دي چې د دې لپاره چا درې شرط ذکر کړی دي. ابن کثیر رحم الله یو اخلاص او دویم عمل له سنت موافق. دغه شانتي رشد القرآن سلور شرط ذکر کړی دي. یو ایمان، دویم نیت، دریم د عمل صحیح کوشش او سلورم صحیح طریقه د سنت مطابق. یو عالم ذکر کړي هغه بیا درې ذکر کړي دي. هغه عمل قابل قبول وي چې ایمان وي، دویم اخلاص وي او دریم د ریا نه پاک وي. او بل تفسیری مدارک زیال ذکر کړی دي چې نیت صحیح عمل دای طریقه د سنت مطابق وي او عقیده صحیح وي. او دغه درې خبرې په دې آیت کې ذکر هم دي. ومن اراد الاخره پدې کې دغه نیت ته اشاره ده، وسعى لها سعيها پدې کې عمل دې ته اشاره ده، وهو مؤمن او پدې کې عقیدې ته اشاره ده چې دا درې وانه دي صحیح بس عمل قبول له. امام غزالی رحم الله ذکر کړی دي درې آداب د وعده. چې کله یو سړی د سړي سره وعده کوي او دې په رښتیا باندې دا وعده پوره کوي نه، خو بزړه کې اسی وي بس مړه په خوله به وزر وکم بزړه به پوره کولو اراده یې نه وي، بس دا سړی پوره ګناهګار دی. دویم هغه سړی چې هغه وعده وکړه خو عذر راغی، نو عذر په بنا باندې د دې انسان ګناه نشته. او دریم دا چې اراده یې کړې وه خو عذر راغی، نو دغه باندې ګناه نشته بلکې دا سری مکروه دي. ومن اراد الاخرة وسعى لها او سوک چې غواړي آخرت کوشش کوي هغې لره سعیها کوشش د هغې مناسب. نو سعی لها سا کوشش کوي د آخرت، نو د هغه لپاره به عقیده به صحیح وي، عمل به د سنت برابر وي او دریم چې نیت به برابر وي. وهو مؤمن او د مؤمن وي فاولئک کان سعیهم مشکورا. دا خلق د دوی کوشش قبول کړی شوی دی، یعنی د دوی د عمل الله قدر کړی دی، د دوی د عمل سره دا قابل قبول له. کلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربک. نو دلته اوس ذکر کوي هر یو
سره یعنی یو طالب د دنیا دی او بل طالب د آخرت دی نو الله وایي د دې دواړو سره نو مد امداد کوم د دوی سره هاولای چې دنیا پرست دی و هاولای او د دیندار سره من عطاء ربک دا بخشش د رب ستانه دی یو طلب د دنیا کوي په عمل د آخرت باندې او بل طلب هغه د آخرت کوي نو الله دی آخرت والا دنیا هم ورکوي آخرت والا هم ورکوي یو سړی د آخرت په عمل باندې دنیا طلب کوي نو دنیا چې الله څومره تقدیر مقدر کړي بس د به هغه میلاویږي سوا د دې نه ما سوا نه میلاویږي بلکې څومره الله د دې انسان لپاره لیکلي وي او چې څومره الله د لپاره مقرر کړي وي یو نظام هغې ته سوشلیزم وایي چې د دې مطلب دا ده چې دا ټول خلک به یو شان برابر وي لکه دغه په دې روس په دغه ځایونو کې دی یو سړي سره 2 لک روپۍ دی بل سره 1 لک روپۍ دي یو سره نشته نو د دې یو سړي نه به دا 2 لک روپونه به 1 لک روپۍ راغسته شي بل له بوري چې دا دواړه برابر دي نو دواړه برابر کېدل دې ته شریعت د دې نه پی وکړه دا دواړه برابر کېدل نشي په دې مخکې آیت کې بیا تذکره کوو د دې باندې وما کان عطاء ربک او نه له بخشش در رب ستا محظورا بند کړی شوی منع کړی شوی الله جل شانه چا د بخشش کې دا نه بند او نه منع کړی شوی انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وګوره څرنګه غورواله ورکړی موږ بعض دوی لرا علی بعض په بعض باندې موږ الله وایي موږ د خلکو څنګه غورواله ورکړل بعض له په بعض باندې دغه نظام خبره وکوله مخکې آیت سره چې دا ټول خلک برابر شي بلکې د دې شریعت نه پی وکړه ځکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دور کې صحابه عبدالرحمن عثمان طلحه زبیر دوی له الله څومره مال ورکړو عثمان غنی رضی الله تعالی امام بخاری رحم الله کله کله حساب لګی پاغه حساب دومره حد تر چې هغه بګیم کله کله غلط شي پاغه حساب سره نو الله دومره مال ورکړو بل طرف ته بلال رضی الله تعالی عنہ دی دا غسر هیڅ نو نو آیت چې دا نظام صحیح پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولی مال نه تقسیمو د دې نور نه راغستو نور لیول نه ورکو بلکې دا نظام دا د الله نظام دی د دنیا چې چلے حدیث کې راځي و الله جل شانه چې کله دا ټول انسانان پیدا کړل د آدم علیه السلام نه وروسته دا غل شانه چې آدم علیه السلام وکتل څوک د هر سړي د دنیا غ صفت څوک بیمار څوک صحتمند څوک جوړ څوک روغ څوک تور څوک سپین څوک صحتمند وی دا داود علیه السلام دا مخ چمک کېدو وی تپوسه وی دا څوک دی وی دا ستا بچی دی وی دا به وروسته ستانه جان نشیني ځکه په ته یې باره کې به د هغه خبره واقع راشي وی د ده به عمر څومره وی د ده به 80 کاله عمر وی عمر دی وله 80 کاله ورکړلی او مال دی وله دومره ډېر ورکړی دی وی زما د دې عمر نه 40 کاله راواله دلی ورکه هغه وی صحیح ده چې کله د آدم علیه السلام د وفات وخت راغی الله جل شانه فرشته راولېږله چې کله فرشته راغله چې کله د هر پیغمبر نه ساه اخیستی فرشتې لاول ورته ویلي چې بس تا وخت پوره دی سار اختیار یې ورله ورکړی نو چې کله هغه فرشته راغله وی ستا وخت بس پوره شوی دی وی زما خو لا 40 کاله پاتې دي اگه حدیث کې راځي وی څنګه چې د آدم علیه السلام نیر شي دغه شان دی به د آدم د بچو نه هم دا هیر راځي نو په معاشره کې موږ وګورو او په دې دور کې هر سړی نه هیر کېږي هغه ورته وی تا خو هغه 40 کاله داود علیه السلام لور کړلو نو الله جل شانه ته وفرمایل دی آدم علیه السلام چې دا ټول خلک د یو شان پیدا کړی دا هر څه د یو شان الله جل شانه وی زما دا ذات بیا څنګه به چې دا ټول نظام یو شان دی بلکې دا لاندې برا کډواله چوتواله تورواله سپینواله په دې باندې زما ذات پیژندل کېږي دا زما نظام نه زی په دې باندې چلو ما نو ځکه چې دا سوشلیزم چې هر سړی د بل سره برابر وي دا د الله نظام دا دین سکو نه پیګو نه څوک غریب څوک مالدار څوک اوچت څوک لوی څوک چیت څوک دنګ څوک تور څوک سپین څوک مالدار څوک غریب دغه شانته الله دا نظام د دنیا چلی انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وګوره څرنګه غورواله ورکړل موږ بعضو دوی لره علی بعض په بعضو باندې نو په دنیا کې څه درجه ور کې چاله څوک به غریب مسکین فقیر به وي دغه شانته د آخرت په باره کې هم چاله به درجه ور کې چاله به
کله درجه ورکی. نو چې کله دا درجه انسانانو ته ملاویږي یو سړي باره کې راځي چې دوی له الله جل شانه مقام او مرتبه ورکی. چې کله ولا مقام مرتبه ورکی وای دی وای چې الله په دنیا کې وته زما سره یو ځای ګرځلو. زما لړ مختصر مثال چې زما او دغه ټول ژوند یو ځای تیر شوی دی. د زمانه یو درجه څومره ولیدنګ دی او یو درجه چتواله د 500 کالو عمرې چې دومره به یو انسان د بل نسی په اوچت درجو کې چې دومره درجې ورته میلاویږي. نو وای دا په څه باندې؟ وای دا په یو سبحان الله باندې. واقع د معراج کې مونږ ویلو چې کله ابراهیم علیه السلام سره نبی علیه السلام ملاقات شو، نبی علیه السلام ته وی زه په خپل امت باندې زما سلام وایا او بیا ورته وی چې دا جنت ډیر خوږ ځای ډیر خوږی هر څه وبې دي خو بلکې تش بیابان دی. د دې لپاره ځان له ونې بوټي لګول دا به څه باندې به راځي؟ دا به سبحان الله راځي. نو چې کم انسان په دنیا کې د بل انسان نه مخکې شو یو سبحان الله یې سیوا ویلو دله به الله یو درجه اوچتی او یو درجو کې ور 500 کالو امرې صحیح هغه جداوالی چې 500 کاله به د یو سبحان الله بوجه باندې مرتبه صحیح هغه چوتی. دویم واقعه یو تفسیری مدارک ذکر کړی دا یو عالم ذکر کړی و سره چې کله په دنیا کې ویسا خلق اگر پاسېدل عزتمن خلق ول دوی لاړل د درجو په اعتبار سره دا مثال پیش کوم. دوی لاړل د عمر رضی الله تعالی عنہ دروازې وړه بولا وی دي عزتمن خلقو ته او ابو سفیان او سهیل ابن عمر دوی ته اجازت ملاو نشو بلکې بلال رضی الله تعالی عنہ او بل صحابي چې هغه ته صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ دې دوانو ته اجازت ملاو شو. چې کله دوانه دند شول د ابو سفیان خپه شو وی پکار د جزې عزتمن سره ماته د اجازت ملاو شوی د بلال او د صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ په مقابله کې. سهیل ابن عمر ورته وی ما او تاج د څنګه په اسلام او په دین پر اړو کې رستواله کړي دغه شانتي زبنګ د ملاقات رستواله شوی دی. نو دغه شانتي الله جل شانه په آخرت کې چاله اوچتي مرتبه ور کوي. نو چې د دنیا په اعتبار سره څومره حسد نو التبم چې ماته دا مقام ملاو شي دا مرتبه ماته ملاو شي خو بلکې دا قانونیات ساتل چې الله جل شانه چې کم جنتی رقم زیور کې بس دا جنتی او خپل مقام کې صحیح خوشاله وي. نو دلته الله فرمایي انظر کیف فضلنا بعضهم على بعض وګوره څرنګه غورواله ورکړې موږ بعض دوی لره علی بعضن په بعضو باندې وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا او خامخا آخرت ډیر لوی دی په اعتبار د درجو و اکبر تفضیلا او ډیر لوی دی په اعتبار د فضیلت والی. نو فضیلت پکې هم دی او درجه پکې هم دی. نو باغی دا خبره وشو لا تجعل مع الله الها اخر فتقعد مذموما مخذولا. نو د دې ځای من مضمون را روان شو دلته وز دغه خبره کوي 39 نمبر آیت پورې چې د الله عذاب خو راځي خو د الله عذاب نه مسړې بچکیږي په سبا باندې د هغې د پاره مضمون مخې ته ذکر کوي. او دا د قرآن کریم یو طریقه ده چې کله د عذاب ذکر ورپسې بسې خوشحالي ذکر کله د جنت ذکر ورپسې د جهنم ذکر نو کله د عذاب ذکر بیا ورپسې د عذاب نه بچ کېدو ذکر دا د قرآن یو اسلوب دی طریقې د بس ذکر کوي. نو دلته ذکر کوي چې درې هغه کارونه چې هغه د 25 کارونو خلاصه ده. یو شرک چې شرک دې پرېښو د الله عذاب به نه راځي. دویم چې د مخلوق سره د احسان ښېګړه کوله عذاب به نه راځي او چې کله د ظلم نه کو عذاب به نه راځي. دا درې واړه څه شوي د دې 25 سیزونو خلاصه شو. اوس مختصرا په دې کې 14 اوامر دي 14 نواهی دي او دا نور پکې 12 نواهی دي. اوامر دي چې تاسو 12 کارونه کوئ او دا 14 کارونه مکوئ دا سو 25. نو چې کله سړی 25 کالو ته ورسېدی نکاح جوړېږي. څه جوړېږي په معاشره کې نکاح. د دې مثال د صحابهونه عمر ابن العاص رضی الله تعالی عنه کله چې د 12 کالو شو پلار ول واده وکړو چې کله
دا هغه یو کال تیر شو بس الله پاک ولا بچی ورکو په شپږو میاشتو کې نو دم د عزم وکړو چې زما بچی کله د 12 کالو شي بس زه به واده کوم چې کله هغه واده وکړو الله پاک هغه په شپږو میاشتو کې بچی ورکو نو 25 کال شول نو 25 کالو کې نکاح جوړیږي او د نکاح خلک مشوره اخلي نو چې کله پتا کې دا 25 کارونه راغل ته بیا د مشورې اهل شوي نو ستانه په کار د سړی مشوره واخلي نو دې ته نکاح ویل کېږي خو چې کله نکاح هغه مشورې چې 25 کالو د سړی ورسي نو هغه بیا د مشورې څه شي اهم شي دلته یو واقعه په کې تفسیر ذکر کړل خو هغه عجیبه ده بیا بل ټیم نو چې دا 25 خبرې له 25 خبرو خلاصه په درو خبرو کې من ذکر کړه یو چې سړی شرک نه کوي دویم د مخلوق سره احسان کوي بس الله عذاب نه راځي دریم چې کله ظلم نه کوي یو سړی کوپر کوي بس بل باندې عذاب نه راځي خو چې کله دې زیاته ظلم شروع کی الله زیاته او ظلم نه خوښي بیا عذاب را لېږي نو په دې ځای کې دا خبره ذکر کوي لا تجعل مع الله اله اخر او مجوړو د الله تعالی سره حقدار د بندګۍ بل څوک خازن ذکر کوي چې د الله سره بل څوک مگر زوی په یووالي کې بل څوک د الله صفاتونه مور کوي فتقعد ناس په پاتې شي یعنی تبا پتا به مجبوره کوي او بیا به په زور کې نه ګوري مذموما مخذولا بد ویل شي شرمېدلې نو بیا به ستا خلک څه کوي بدی بدی بیانوي او شرمېدلی وي تفسیر کبیر والا ذکر کوي وی کم سړی چې شرک کوي دی به معاشره کې اکثر شرمېدلی دی صحیح دی شرمېدلی ګرځي ځکه د الله صفات نن په دنیا کې موږ وګورو موږ د خپل ښځه او د خپل بچو د خور مور د عزت څومره سوچ لرو یو سړی بده خبرو کې بس په دنیا کې ټینشن ګرځي دماغ ښکته ځي او بره د خپونه بره سر دخلي او د سر نه خپو ته راګوزېږي ولې وایي دا مسله راته پیدا شوي ده نو هغه خلک چې هغه د الله د ذات سره څوک شریک جوړوي نو الله جل شانو بیا دا سړی په دنیا کې څه کوي شرمۍ بې عزته کوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا فیصله کړي دستا رب چې مکوئ بندگی سیوا د الله نه وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره ښېګړه کوئ یو څو خبرې په تذکره د مور پلار باندې وکړو د ټول ناول د انسان دپاره پکار دی توحید دی او بار بار موږ د توحید تذکره کوو چې الله په ذات په صفاتو کې یو منل د الله سره بل څوک شریک کول نه د الله صفت بل چاله ورکول نه چې دی هم ښه کول کوي پلان کې هم ښه کول کوي دا هغه دی او دا دا دی نو په دې باندې بار بار موږ اکثر په دویمه ورځ درېیمه کې آیاتونو کې تذکره کوو په توحید باندې انشاءالله په توحید به تاسو پېژندلی د خیره سره دویم پکې ذکر کوي په حقوق العباد کې د بندګانو په حقونو کې دویم حق د مور او پلار دی اگر که دا دواړه مشرکان ولی نه خو د دوی به ته څه خیال به ساتي که دا مور پلار مشرکانی نو ته به کوشش کوې په نرمه لهجه کې چې ته د دوی دواړو مور پلار اصلاح وکړي او دوی دین ته راولي د دین دعوت ورته ورکړي او د دوی عقیده صحیح کړي لکه د ابراهیم علیه السلام واقعه کې راځي سوره مریم کې اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے بابا جی ته ولی عبادت کې ستا سره په دې باندې څه دلیل دی چې نه دا د نه په در کولی شي نه نقصان در کولی شي او نه ستا خبره اورېدی شي نو ولې عبادت کې د هغه څه بیا چې مخکې دغه تذکره کوي دا ډېره غټه خبره د ابراهیم علیه السلام په واقعه کې کله د قربانۍ وخې بیا به کې دا آیاتونه موږ وایو نو بیا چې بله خبره کې د پلار سره بیا وایي یا ابتي وقف ذکر شوی دی نو د پلار مرتبه ډېره چوته ده ډېر په ادب سره اگر که دا مشرکان ولې نه په ادب سره به ورسره خبرې کوي دا نه چې ته به څه پوهېږي مړه بس ته خو سپین لالا شی اوس کینه په قلاره نو زموږ د معاشرې خبرې دا دي درېیمه خبره د دې به خدمت کې څلورمه خبره په دوی به خپل مال لګې مال به خرچه کې یو نبی علیه الصلاۃ والسلام بس یو صحابي راغی د الله رسوله وی زه په سفر باندې زما پلار راځي زموږ د کور پیسې سامان دا وړي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل ستا مال دا ستا د پلار دی دا ستا نه دی خو پلار له هم دومره پکار دی چې د هغه د ضرورت څیز واخلي ځکه که دی دومره مال والي په هغې مالداره شي سبا دی مړ شو دا ترکه شوه بیا به د بچي مال تقسیمیږي نه دومره د ضرورت پکار دی چې د خپل ضرورت بې پوره کېږي دا د لپاره څه دی جایز دی او چې کله
د پلار سره اگر کده کافر د سره په نرم لهجه خبره کې چې کله د پلار سره پلار رواني دا آداب دي نو پلار نه بشاته زی نو موږ ورته ته شاته راځه ته نه پوهېږي اوس په چېرته ټوخی وږي یا به وخوېږي نو زه به درنه مخکې ځم نو موږ اکثر خپل پلار وروسته کړی زوی دې مخکې شي او بیا ورسره موبایل یې هم راغستی دی نه پوهېږي مړه دی به ځانه چېرته په قلاره قلاره راځي زه به د ځان مخکې ورسوم نو دا اداب دي چې دی دې وروسته ځي یو قدم دوه او دریم چې خوږې خبرې به ورسره کوي څلورم د پلار اطاعت د مور پلار اطاعت دا واجب دی خو په هغه کارونو کې اطاعت واجب دی چې الله جل شانه په هغې باندې نه خفه کېږي نه ناراضه کېږي که چېرته د الله پکې ناراضګي وه او الله خفه کېدو بیا به په دغه وخت کې د مور پلار اطاعت پرېږدي په هغې باندې یو مثال د صحابهونه یو صحابي هغه نبی علیه السلام امیر جوړ کړو چې کله هغه ولاړو نو هغه امیر یو صحابي ته وویل اورې بل کوي دې ته ودانګه هغه ورته ما اسلام د دې لپاره راوړی چې زه جهنم د اور نه بچم او ته ورته ما په دنیا کې غورځې وی زه به نبي علیه صلات وسلام ته چې د امیر خبره یې نه ومنلې هغې ته به ویې زه به ستا نه مخکې شوی یم چې کله نبي علیه صلات وسلام ته راغی نبي علیه السلام تپوس وکړو د امیر نه کارګزاري اورئ ویسي چل شی وی دغه شانتې د زما خبره نه منله هغه چې څنګه خبره شروع کوله وی دی را مخکې شو نبي علیه صلات وسلام ته وفرمیل د الله رسول اوس اور بل کړلی دی چې ته ورته ودانګه نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمیل که تا دغه اور ته دانګلي دا به ستا لپاره جهنم ګرځېدلی نو د مور پلار هغه خبره کې اطاعت واجب دی چې کله الله په هغې باندې نه ناراضه کېږي د الله خفګان پکې نه نو په هغه کې بیا اطاعت واجب دی او که الله ناراضه کېږي بیا اطاعت دا پرېښودل اسما رضی الله تعالی عنها یو خو هغه اسما وه چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه بله اسما ده دا صحابیه ده هغه راغله نبي علیه صلات وسلام پسې وی زمونږ کور ته زما مور راځي دا مشرکه ده نو نبي علیه صلات وسلام ته وفرمیل وی څه حکم دی نبي علیه السلام ورته وفرمیل تو سره سل رحمی کوه تو سره ښه سلوک کوه اگر که دا مشرکه ده په تا باندې حق دی د دې د مشرکوالي وجه به الله دې ته عذاب دا د الله سره معامله ده بلکې په تا باندې حق دی چې ته د دې خدمت وکړې بل صحابي راغی نبی علیه صلات وسلام ته وی زه جهاد لزم یو فرض دی یو فرض کفایه دی نو په دغه وخت کې فرض کفایه او نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل وی لاړ شه د خپل مور پلار خدمت وکړه د هغونه اجازت واخله دغه ستا لپاره اجر او ثواب دی سعد رضی الله تعالی عنہ راغی وی د الله رسوله زما مور وفات شي ده اچانک ما ته پته نشته چې په څه باندې وفات شي ده وی څه وکړم وی لاړ شه په لاره کې یو بازه چې خلک دې وبس کړي چې ثواب ورته رسي د هغې لپاره دعاګانې غواړه استغفار کوه د هغې کوم امزولي د هغو سره نیکي کوه د هغوی خیال ساته ځکه خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها چې وفات شوه نبي علیه صلات وسلام په کور کې د عایشې رضی الله تعالی عنها غوښه سوی بخغوله یا به دې چیرې سالال کړو غوښه به دې سیټ کړه عایشې رضی الله تعالی عنها ورته وی د الله رسوله وی دا چاله سیټ ډکې وی دا د خدیجې ملګري دي امزوري د هغې له سیټ ټکومه او خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه بیبي د نبي علیه السلام زمونږ او ستاسو مور چې هغې 3 ودونه کړي د نبي علیه صلات وسلام سره درېیم نکاح بلکې نبي علیه صلات وسلام ته هغه خواږه ورکړو چې نبي علیه صلات وسلام د جدا شوي ده فراقت راغلی دی خو بیا هم زړی سوری دی او د هغې محبت یې په زړه کې موجود دی او زمونږ هغه چې کور ته راشي سړی کور ته لاړ شم دمه به شم چې راشي چې به ورته چې دا بار ځای دې ښه زمونږ اکثر د هلکان ولې بار په دې کوڅو کې ناستي دوی د دغه ښځو نه تنګي ولې په کور کې خو هغه صحیح خدمت نه کوي نو د دې وجې نه صحابه ژوند دا د نبی علیه صلات وسلام دا زندگی دا د امت د پاره تعلیم دی چې کله دا تعلیم تا زده کو په دې تعلیم د خپل ژوند راوستو نو بیا د دنیا او د آخرت پیدې دی بیا او که موږ رانوستو چې بیا دنیا کې هم دسي او آخرت به هم دسي نو الله دې موږ او تاسو ته صحیح عمل توفیق راکړي چونکې دا اوږد بحث دی سبا یو 2 ورځې احادیث پې نور موجود دي الله دې موږ تاسو ته صحیح عمل توفیق راکړي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك